لاسونه بالکل زوړن نیولی او الحمد سورت اوه او رکو تلاړو منځ کیږي کنه ها دا هما اوسوي کنه تاسو تاسو مذهب دا دی چې منځ ونش ولې لکه ولا سونه زوړن نیولی نو اختلاف دائمه مجتهدین و منس کی دالوی رحمتی اس د امام ابو حنیفہ و د امام شافعی منس کی اختلاف تے لیکن د تعلق عالم گورا د اندرون د صفای عالم گورا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے ما تبکم مسئلہ کسا مشکل پیخ شو نو زبد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قبر تلاڑما چھے قبر تب الاڑم نو التب میں دو رکعت نفل اکڑ نو د امام شافعی مذہب دا دے چې هغه په منځ کې رفع الیدین کوي لاسونه دلیږي او امام شافعی وایي چې د امام صاحب د قبر سره به ما نفل کول نو ما به رفع الیدینم نه کول او پسینه به ملاسم نه کې غلان دی به ملاس کې خو ځکه چې د دې قبر والا مذهب دانو نو دنه مال حیا راتلا وبکی څوک داس چا زرا جستا اختلافی او ته داغه قبر ته بلار شي او 2 رکعات نفل بو کې او دعاګانې بو کې چې خدای دا مشکل زما آسان د امام شافعی سره د اختلاف د امام ابو حنیفه سره داغه په قبر به نفلونه کول او بیا به خپل مسلک پرې چې د دې قبر والا مذهب دانه چې د خپن شي چرته تاسو خیال را امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا سو کو دا کمزے ہو کمزے کے پیدا ہو او بیا علم پا کمزے کی کڑے ہو دا بیان دینا عزیزانو امام شافعی رحمت اللہ علیہ د خپل نوم چې ده محمد او د پلار نوم ادریس نو دی وایا محمد ابن ادریس د سلسله د نسب چې دا هغه پشپغم پشت کې د عبد المطلب او عبد مناف سره لګي عبد مناف چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکو نو دا شافعی چې هو دا د عبد مناف زویو نو گویا پشپغم پشت کے امام شافعی رحمت اللہ علیہ چې دے دا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نسب دے نو دته شافعی زکه وای چې نسبت هغه نکته کیږي چې د غور نکه نامه چې د شافعی وا نو د
نیکه په نوم مشهور شوی دی ځکه چې داغه نسبت د پیغمبر د نیکه سره کینی د خپل نوم چې دی هغه محمد او د پلار نوم ادریس. نو امام شافعی ته شافعی ځکه وایي چې نسبت هغه نیکه ته شوی. بیا د مور چې وا هغه څوک وا د مور چې وا د مور سلسله نسب چې ده د حضرت علی صاحب د ترور سره لګي. پدرم پشت کې تقریبا هغه د حضرت علی د ترور سره لګي، یعنی د مور د طرف نه د حضرت علی هم نسب ده او د پلار د طرف نه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نسب ده. نو گویا دا په خاندان رسول کې شمار ده او سید ده. پیدا شوه کله ده؟ پیدا شوه امام شافعی رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د وفات په شپه باندې پیدا شوه. په کوم شپه چې امام ابو حنیفه وفات شو نو په هغه شپه باندې امام شافعی پیدا شو. علماء لیکي چې دا عجیب و غریب واقعا ولی رونما شوا چې یو طرف ته لوی امام د دین وفات کیږي او بل طرف ته لوی امام د دین پیدا کیږي. نو علماء یو لطیفه ورپسې جوړه کړه چې دا قصه داوا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې ژوند دی نو امام شافعی ته نه دنیا ته نشو راتله. دا علماء مذاق دی. ځکه چې یو رڼا موجود و او عظیم رڼا چې ټوله دنیا رڼا کړې و نو دی وجنا بل رڼا دنیا ته نشو راتله. نو امام صاحب چې موجودو نو امام شافعی ته نه نشو راتله، خو چې دی وفات شو نو هغه دنیا ته راغی. عزیزانو امام شافعی رحمت الله علیه چې پیدا شو دی چې د 9 کالو شو نو قرآن ورته یادو چې د 9 کالو شو نو ټول قرآنی بیا یاد کړو. زمونږ د طالبانو نه کله زه تاسو کوم اور سړی به دې دا تنبه به د تنې نه پنا کیږي. الکه څه چل کې استاد وې قرآن یادوم څه مې سپاره دې ویل اوس پدرې مکه ما نو تر اوسه دې څخر ساډول خدای دې ورکا غاډ سنډا بې. امام شافعی رحمت الله علیه عمر چې 9 کال شو نو قرآن یاد کړو بیا او د عمر چې 15 کال شو نو موطا امام مالک یاد کړو بیا. علماء ورته ورځ وی چې تا ته موطا شروع کو. امام شافعی رحمت الله علیه ورته فرمایل چې موطا ما ته شروع کوي ما تاسو وکې دی او موطا کتابونه مخه تکې دی او واوري چې زه درته واورم. نو علماء مخه ته موطا کتاب کې خو او واوري چې زه درته واورم
نو علماء مخه ته موطا کتاب کې خو او امام شافعی ورته شروع شو حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال رسول الله صلی الله علیه وسلم طول موطا امام شافعی رحمت الله علیه په یاد ورته تیرا کړه. نن بیان دے د امام مالک رحمت الله علیه. عزیزانو امام مالک رحمت اللہ علیہ دا عربی النسل دے. لکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فارسی النسل علماء لکی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیشنګوئی کړي وا چې فارسی النسل یو سړی به د اسلام چراغ دومره بلندی چې تر قیامت پورې به د هغې څوک مثال پیدا کولی نشي. په دې باندې د ټولو ائمه محدثین او فقهاو تقریبا اتفاق ده چې د پیغمبر د دې پیشنګویۍ نه مراد چې ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. ځکه چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه الله پاک کم کار په باب د دین کې اغسته ده داغه مثال به تر قیامت پورې په دنیا کې څوک پیدا نه کی. عزیزانو دته د علم سره سره الله پاک قوت اجتهادی او قوت دماغی دومره لوی ور کړو چې داغي مثال نو. ابن ابي ليلى دا د ډېر لوی علم خاوندو او د بادشاہ قاضیو. نو ابن ابي ليلى پلار روانو او یو سړی بل سړی ته کنزل وکړه. کنزل دا ورته وکړه چې یبن الزانیتین او د دوو زناکارو زویا. ابن ابي ليلى فورا خپل دارو قضا ته لاړو او پولیس راولېګلو. دا سړی اونیو دا ځان ته پیش کړو چې تا سره څه ګوان شته چې د دوو زناکارو زوی دی؟ هغه ورته وی چې نه صاحب ګوان نشته. ابن ابي ليلى حکم کو پټکی چې د فورا اتشل دوره وهي. زکه چې د یوې کنزلې په بدل کې اتیا دورې دي او تا دو کنزلې کړې دي. ابن الزانیتین د دوو زناکارو مور او پلار دواړو ته د زنا نسبت کړي دي. نو کنزلې دو شوي نو لہذا پتا دو حد جاری کیږي اتشل دوره وهي. ابن ابي ليلى چې دا حد جاری ک
امام ابو حنیفه لاله ته پته ولګیدا چې ابن ابي لالا یو سړی ته سزا ورکړه او داسې ورکړه. امام ابو حنیفه فرمایل چې ابن ابي لالا باندې خدای رحم وکي په دې یو فیصله کې دوه غلطۍ کړې دي. فیصله یو ده او غلطۍ پکې دوه کړې. کمی امام ابو حنیفه ورته فرمایي چې همیشه د پاره سزا چې دا هغه په الفاظ ورکړل کیږي. یبن الزانیتین لفظ یو دی معنی دو دی. نو چې لفظ یو دی نو دا سړی د یو سزا مستحق د اتیا درو اتشلی نوی ورکول پکار. دویمه خبره غلطی دادا چې دې سړی لسزا اتشلی دوری لګاتار ورکړي په یو ځای اتشلی دوری ووالو. مسله دادا چې دوه حدا په یو سړی باندې لازم شي. دوه حدا نو یو حد چې واله شي نو بیا به سورزي پریخ وې شي چې دا زخمونه جوړ شي د پارام شي بیا به بل حد جاری کیږي. نو ابن ابي لالا په یو ځای په دوه حدا جاری کړ. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه قوت اجتهاد چې د بادشاہ د قاضیانو په فیصلو کې به غلطۍ راځي. ابن ابي لالا بادشاہ ته شکایت کو چې زه خود نه ډېر تنګ ارزه لانجه جوړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لاړو مکه معظمه. مکه معظمه تلاړو ال خلق ته پته ولګیدا چې ده په امام پس رستو الحمد نه وای. دا یو بل باس ته او بل اختلاف ته د احناف او د شوافع په منځ کې. د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې امام پسې به تولاړي نو الحمد بوي. او د امام ابو حنیفه مذهب دا دی چې امام پسې برستو تقرات نه وي چپ بولاړي. په مکه معظمه کې دا شوافع وغیرہ ورپسې کوټه کې ورسره دي او ورپسې رااله ویل دا تا ویلی دي چې امام پسې برستو الحمد نه وای. اوس برا سره فیصله کې کینی دا کوته کې ګوري کنه. حدیث کې راغلی لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. هغه منځ نه کېږي چې کوم منځ کې الحمد نه ویلې شي. او ته چې امام پسې به الحمد نه وای. امام سے برتوی چې الکه تاسو خو 2000 کسان یې نو زه 2000 کسانو سره باس کولې شم. یعنی یو سړی 2000 کسانو سره باس کولې شي. او باس کوي خو یو سړی سره به کوي. نو 2000 خلې در پسې وازي دي نو 2000 سره به څه هغه ورته وی چې خدا څومره کسانو سره کې ویل یو کس منتخب کړي. یو کس
چې هغه سره زه بحث وکم. دوی پکې یو لوی عالم کتلی دی او ورته وی چې دی به در سره بحث کوي. امام صاحب فرمایل چې دا سړی به ما سره بحث کوي. وی چې آو ویل کده وګټله نو تاسو ټولو ګټلې ده. ویل او جی مونږ ټولو ګټلې ده. او ویل کده بیلو ده. وی کده بیلو ده نو مونږ ټولو بیللې ده، مونږ بزو. امام صاحب صادر په وګوا چولو او روان شو. 2000 کسان ورپسې شو. ویل چرته ځي؟ ویل تاسو په خپل فیصله وکړه چې امام پسې الحمد نشته. تاسو وی په 2000 کسانو کې دا سړی تاسو منتخب کړ چې د ګټه ستاسو ګټه ده او د بیلات ستاسو بیلات ده. نو د امام قرات ستاسو قرات ده، تاسو په خپل فیصله وکړه. دا عقل او فهم او دا دماغ. علماء لیکي چې امام